رونو پا دے آیات کے اللہ پاک لنبے خدا حضور پاک دراتلو مقصد بیان ہے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وما حضور پاک دے لرو لے خپل رسول اللہ ہدایت میں والا ورکدہ نیغ لار رانا او سوچت دین میں والا ورکدہ قرآن شریف او دا سنتو او دا حکمت پا شکل صدا پارا چی دا دین چی دے اللہ پا خپل نوم خواہ دے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضویت لکم الاسلام دینا اسلام ولد نوم خواہ دے چی دے دا اسلام پا طولو دینونو اچت ازالائی خلقو تا اسلام و خی اسلام ستوائیں خلقو تا ایمان و خی ایمان ستوائیں خلقو تا دین اسلام خکارا کی او ویزالائی او خلق پا دین اسلام کے داخل شی او اللہ وی دا دے دا پارا ہر سیز دا گواہ پکار دے کفا باللہ شہیدہ وی بس زما گوی کافرہ دے دا پارا رسول اللہ مبارک دا خپل جن دیر اشکال پا دے کے تیر کلت سلویخ تو کال عمر کے وطا پیغمبری میں لو شوے دیار لسکالے پا مکہ شریفہ کے و تقریباً لسکالے پا مدینہ شریفہ کے دیر اشکالے پا دے محنت کے تیر کل اور دیر زیاد تکلیفوں نے برداشت کرا تاسو تا پتہ دا کہ دا مکی مشرکانو دا حضور پاک سرکم نازیبا حرکتو نہ کری دا طائف پا سفر کے حضور پاک تا سمر تکلیف رسیدنے بیا دا مکی دا خپل وطن نا چی مدینے تا سمر پا تکلیف تلے بیا دا خود پا جہاد کے غاخ مبارک مات شوے دا مخ مبارک نیوی نے بیدلی او تر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تا کم شہادت میں لو شوے سید الشہداء کہ دا سے شہادت چاہتا ندے میں لو شوے دا دمر تکلیفوں نے برداشت کرد او الحمدللہ دین خود غالب ہو گرزا چنکہ اللہ ویلیو دین غالب شو یہودیت ختم شو عیسائیت مٹاو شو شرک بکیدہ پا مکہ شریفہ کے ختم شو خلقو بلونا جمدے خولے ختم شو آغشے خلقو بغلاگانے کولے سسٹم ختم شو خلقو بدا بیت اللہ نا گیر چاپیر بربن توافونا کول بالکل لس بربن آغشے ختم شو خلقو خپلو سکاو میندو سرا ودونا کریو سکم اور سرا واد سکاو خویندو سرا ودونا شویو اغا سسٹم ختم شو پاکور دا زنا جنڈے لگے دلے کہ دلتا زناکارا دا کسوک رازی اغا سسٹم ختم شو مردار بے خونلے اغا مردار خونل ختم شو دا لور خور حقونا پکنو لور خور تا حقونا میلو شو دا خد پا میراس کی سنوا خدو تا پا میراس کی سے میلو شو خدو تا بیدناو کرے او دا وین دے پا نظر کتل خدو لے حقوق مقرر کل دا کور سردار تے جونک غلامان وین دے بخلقو دا مخکنا ساتلے دیر حد پوری پاگے کے کمیرا ہوس چی دا مسئلہ وین مرائے ذات کے چی دا مسئلہ مرائے ذات کے او ترغیبات مونکلل چی کچای او مرائے ذات کو دا دا چی دی سمر اندامون ازاد کل دقا اندامون بخصے ستا دا جہنم دا اورنا ازاد کی مکمل پابندی نشوہ لگولے مسئلہ جوڑے دا نو پدے طریقے مرایان وین دے ازادول شروع کرل کل سوچا دین دے اسلام پا شکل کے پا دیر اشکالا کے خدا پاک مکمل کا او بے پا حجت الوداع کے اعلانو کا قرآن شریف کے اللہ پاک کہ الیوم اکملت لکم دینکم باس دین میں درتا کامل کر و اتممت علیکم نعمتی خبل نعمت پا خدا قسم کے دا قرآن و سنت نلوے نعمت بلنشتا دا میں پورا کر ورضویت لکم الاسلام دینا او ما کے دا لکم دین غورک نوم ورطما کے خود شیغیت اسلام ہوئے بیا دا حضور پاک دا دنیا نا لا اس دا دین با پیغمبر سر ختمی گیا و کوي با نا دا دین با باقی وی که خیری تر قیامت پورے نڑون بے دا دین دا حضور پاک نا چارا واغشتا دا پیغمبر مبارک مرگرو چاہتا چھ صحابہ کرام وی نو دا دے آیت نا پس اللہ سوئی والذین معاہو اشداء عن الکفار رحماء بینہم او بیا نور صفتون ذکر کئی تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا
د پیغمبر نه بس دا دین د هغه ملګرو د هغه نه زده کړه. د حضور پاک لومبي شاګردان صحابه کرام دي. دا هغه مخلوق دی چې د حضور پاک سره سر په سر مخ په مخ خوا په خوا څنګ په څنګ د کافرو په مقابله کې جنګېدلی او چې څنګه د دواړو جهانو مبارک سردار خپل وطن پرېښی دی دیم ورسره پرېښی دی او چې څنګه حضور پاک د خپل مبارک تر حضرت حمزه قرباني ورکړې ده دغه رنګې دې صحابو د خپلو پلارانو او د خپلو رونو او د خپلو بچو قرباني ورکړې ده حتی زنانو د خپلو بچو قرباني ورکړې ده. دا هغه خلق دي چې د حضور پاک نه د کافرانو غشي را تنبولې دي. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ په احد کې به غشي ویشتل او د به غش لینده باندې راښکو ډېر زیات به یې راښکو او دشمن به یې ویشته. حضور پاک به ورته داسې کتل غشي به یې کتل. ابو طلحه ورته څه وایي؟ وی د الله رسوله ما نه شاته ودرېږه زه چې په دشمن غشي ولم ډس کوم نو دشمن ما ولي ځکه ولم زه هغوی ګوري چې دا غشي کوم ځای نه راووت ما ولي زه کوم ځای نه مورچې نه چې ډس کېږي دشمن هغه مورچه ولي نو هسې نه تو نه لګې نحري دون نحرکا ماشاءالله زما سینه بستانه مخکې لومبې به زما په سینه غشي تنبیږي ته به بچ کېږي هغې نه وروسته به سره کتی شي. دا د صحابو د حضور پاک سره محبت او مینه او حضور پاک به م ورته څه حضرت سعد ابن ابي وقاص ته څه وایي چې هغه غشي ولي پیغمبر مبارک کې مینه وکنه داسې خو نه وه صحابو چې ځانونه قربانول اسې نه قربانول حضور پاک کې مینه وه وی ارمي یا سعدو فداک ابي و امي سعد ولا زما مور و پلار درنه قربان. حضور پاک ورته فرمایي زما مور و پلار درنه قربان اوله. دا د صحابو محنت کړی دا دین د رسول الله اوس تاسو خپله فیصله وکړئ دغه د صحابو ژوند دا دین موږ ته داسې د الوان وړی نه ده چې پیراشوټ کې راغلی ده یا په هلیکاپټر کې راغورځېدلې ده. زما په خدای قسم حضور پاک قربانۍ کړې او د حضور پاک نه پس بیا مضبوطې قربانۍ صحابه کرامو کړې او د هغوی صفت الله په خپله وایي اشداء علی الکفار رحماء بینهم چې د یو د دشمن په مقابله کې سخت و سخت د کافر په مقابله کې سخت پروا به نه ساتله رحماء بینهم یو بل باندې به رحم کاوه. افسوس زمارونو چې نن په مسلمان کې د صحابو دا صفت نشته. تاسو د صحابو په صفاتو کې کانفرنسونه جوړوئ د صحابو دا صفت یو بل ته بیان کړئ په دې صفت عمل وکړئ چې مسلمان د مسلمان رو رحماء بینهم په یو بل رحم یو بل سره مینه یو بل سره محبت. مسلمان سره بغض به نه کوي دا د مسلمان خاصیت دی. د یو بل په ښه بد کې به پکارېږي یو بل سره په یو سخته راشي بل به ورسره ودرېږي یو تکنزل بل تکنزل دا به نه کوي. زه ډېر افسوس کوم یو خبره ده د موجوده حالاتو په تناظر کې وایم نو بیا بس کوم. موجوده د علماو اعلانونه وکړل تاسو ورسره ومنله چې د اسرائیلو مصنوعاتو نه بایکاټ داسې ده که نه او ډېرو دکاندارانو پوسټرې لګولې دي چې وروره موږ د اسرائیلو شی نه خرڅوو مراد ما ته بل د پېښور زما یو دوست دی الله دې ولا خیر ورکړي نوم یې نال ما ته یې وایي چې زما خو دا خیال دی چې دکان بند کړم. مې ولې نو یو ټول برانډونه د اسرائیلو ټول د هغوی نو خو ما پوسټر لګولی چې نه خرڅوم لیکن نو ما بل څه خرڅوه که نه د هغې مقابله کې نور نشته وایي دقه درته وایم د اسرائیلو شی به په 800 او د پاکستان به هغسې شی په 1500 مثلا نو چې د اسرائیلو په برانډونو پابندي ولګېده چې مه خرڅوئ نو دی مسلمان چې دا څوک وایي اسرائیل د معاشیت خرابو چې دا څوک بړچر نن په فیسبوک دا ټول
دغه لګیا دي دا کمپنو والا او دا تشهیر هغوی کوي د هغوی مقصد دا چې د اسرائیلو شی بند شي چې زموږ دا خرڅ شي. بس اوس مولیان صاحبان مزه ورته په قلار کېناستو هغه لګیا دي په فیسبوک تشهیر کوي چې زما بوتل د هغې په مقابله کې ښه دی استعمالوه. داسې ده که نه ده؟ زما برانډ استعمالوه، دا برانډ دا استعمالوه. نو مخکې چې د اسرائیلو یو شی په 800 او پاکستانی برانډ په 1500 نو اوس یې معیار هم خراب کو او دا خپل برانډ یې د 1000 نام اوچت کړ. چې دا اسم خلک اوس هغه نه علي زما دا علي که خراب دی بیا علي د هغې نه بیکاټ دی نو ریټ یې هم ورته اوچت کو شی هم خراب کو. رښتیا ووایه رښتیا دا د اسرائیلو سره دشمني ده که دا دوستي ده؟ زه خو یم دا دوستي ده. دا خو ته د خدای دپاره نه لګیا، دا خو د خپلې کاپنۍ دپاره لګیا. په کار دا دی چې د هغه برانډ په 800 ستا په 15 ته ورته نور هم لاندې کو 400 کا چې هغه او ښه کا ورته معیار د هغه نه ښکلې کو ښه کا چې خلک ستا د اواز یې وغنالي په خپله به هغه بند شي. هغه له به ته معاشي شکست ورکړي. ای مسلمانه ته د خدای نه یېرېږي؟ ستا په زړه کې د خدای یېره نشته؟ ستا په دې مسلمان دکاندار صحابو کې خو رحم نشته چې د دې مسلمان کاروبار ختم شو هغه هم نه خرڅوي. ما ورته خپل ګران کتاب هم نه خرڅوي. بس زمونږ مسلمان نن بغض حسد نه مونږ پړسېدلي یو په خدای قسم. ګیره به پرېښي مونځ اودس به کوي او زړه به یې د بغض او د حسد نه لبریږي ډک به یې ډک. دا زمونږ یو عادت دی. بس نن سبا خفه کېږي بغضونه زمونږ له پړسېدلي. مولیانو سره بغض، طالبانو سره بغض، جومات امام کوټې. نن موږ د جومات امام ته د نوکر په نظر ګورو. استاد جي ناوخته دی داسې په بدماشۍ په لهجه. استاد جي ټیم پوره دی. ما ته خو دې څوک وایي مختلي داسې زه نه کوم دا چاپلوسي. مینه په خپل ځای چا سره لرم. زما عادت تاسو ته معلوم دی. محبت مینه نومې مسلمان سره لرم. پړه کې مې رحم دی مسلمان سره. خو چې دا په مولا سترګې راوباسي او بغض کوي دا مې د بلا نه بدي شي. وځه جومات وځه خر بچیه. دا مسله یو خوا د پیغمبر مسله ده. نو په پیغمبر په مسله چې کوم ناست دی خو د پیغمبر نایب دی نو سترګې پورې راوباسي. څه چلو شو که مونځ 15 منټه لیټ شو؟ څه چلو شو که مونځ 2 منټه لیټ شو؟ څه چلو شو که یو 2 منټه مخکې وکړه؟ په وخت راځه که نه رسول الله مبارک وایي په وخت راځه. رونو دا صفت په ځان کې پیدا کوئ رحماء بینهم چې د کافر مقابله کې سخت او په خپل منځ کې سره رحم مینه. بغضونه به نه کا ساتئ. مونځ به هم کوئ، اعتکاف به هم کوئ، ګیره به دې پرېښي، تسبیح به دې هم لس نیولي، مخامخ به مولا ته په دواړه لاسو سلامونه کوئ، ړکې به دې ورسره بغض وي. په خدای کې دا منافقت دی. دا سړی چې دا مخامخ د مولا قدر عزت کوي، لاس ورته اوچت کړي او په ړکې ورسره بغض ساتي، دا د عبدالله ابن ابی منافق بچی دی. دا د صحابو بچی دی. هغوی کې دا صفت یو بل سره مینې وکړئ، محبت وکړئ. ګاونډ په ګاونډي روان دی، پلار او زوی یو بل سره روان دي، تربور یو بل سره روان دي. انخته دی یو د یو پیسه وي بل د بل پیسه وي. د مشر قدر نشته، د سپینګیري قدر ختم شو. د مشر مخکې به خلکو سګرټ نه څښه، نسوار به یې نه اچول. مشر نه په لاره څوک مخکې نه تلل. په خدای قسم د صحابه اخلاق وګورئ، د هغوی صفات وګورئ، هغه خپل کې دا د صحابه شان دی. دې کې مینه وه، دې کې محبت و یو بل سره. هغوی به د یو بل په کار راتلل. هغوی د یو بل ځمکې دوکانونه نه دي نیولې. هغوی د پیغمبر په نقش قدم کې څوک روان و، محبت یې کړی دی، مینه یې کړې دی، اتفاق و پکې، اتحاد و پکې. ممکن دا شی نشته. نو الحمدلله دا څو خبرې مې ستاسو خدمت کې عرض کړې. د صحابو شان به تاسو زده کړي که خیر انشاءالله، او په هغې به مونږ عمل کوو. او زه د خپل کشر ته چې مونږ ته لکه د بچي په شان ښکاري، عبدالواسع صاحب محترم، هغه ته د زړه نه دعا کوم چې هغه دا اجتماع جوړه کړه په یو ښه مقصد، نه د واده ده، نه د سنت ده، نه د کویدن ده. او تاسو ته خراج تحسین پیش کوم چې تاسو دومره شوق سره راغلئ، دا خبرې مې اورېد، دا د دین په بنیاد واورېد. دا ستاسو دین سره مینه ده، دا ستاسو د پیغمبر مبارک د صحابو سره مینه ده، دا ستاسو د قرآن سره مینه ده، دا ستاسو د شریعت سره مینه ده. درونو یو بل سره به ښکلې ژوند تېروئ. ښه زما په خبره خو پوهېږئ که نه؟
د مینې ژوند به تېروئ یو بل سره بغضونه حسدونه به نه ساتئ امام ته مولا ته که ستا د محلې دی او که بل څوک دی په ښه نظر به ګورئ د قدر په نظر به ورته ګورئ او چې څوک د الله د دین خدمت کوي که حافظ دی که عالم دی که قاري دی هغه سره به مینه ورکوئ که خیر او د خپل امام چې ستاسو خطیب دی عالم دی قدر به کوئ که خیر د سپین ږیرو قدر وکړئ دا د ماشومانو په سر دا بچي دا نوجوانان هلکان دا په ما ډېر ګران دي دا واړه نه دي دا د حقیقت په چې په ما دا ګران د دې خپل علماو ته دا ځان ته رانږدې کړئ دا زموږ ذخیره ده د ملک وزیر اعظم د ملک صدر وزیر ممبر گورنر وزیر اعلی سیکرټري افسر عالم شیخ الحدیث مفتی دا به ردینه جوړېږي که خیر انشاءالله دا رانږدې کړئ دا ښکل کړئ دې ته ښکلې شریعت وښایئ دین ورته وښایئ که دله ډاکټر هم جوړېږي خو چې انسان خو وي که نه مسلمان خو ځکه چې انسانیت خو پکې وي که نه که دله انجینیر جوړېږي چې مسلمان وي او دې کې انسانیت وي الله ستاسو خیر برکت عافیت نصیب کړي الله هم ډېر زیات خوشحاله کا زما زړه درته ورونو دعاګانې کوي خدای هم ډېر خوشحاله کا